بسم الله الرحمن الرحیم. بعض ملګري تپوس کوي چې چا خوب لیدلی دی او په هغې کې دا لیدلی دي چې پیغمبر پاک یا نور څوک بزرګ هغه له خوب کې راغلی دي چې د قرآن پاک په فلانی صورت کې فلانی سپاره کې ویښته پراته دي او هغه ویښته اوبو کې واچوئ او د هغې اوبه څکئ. دا د کرونا وایرس علاج دی. دا خبره څه حقیقت لري او کومه حده پورې صحیح ده؟ عزتمندو، بیماری نیم د الله د طرف نه راځي. بېشک په قرآن پاک کې د بیمارو علاجونه هم شته، خو علاج به طور افوا پیلاول یا یو سرسری خبرې له حقیقت ورکول یا یو افوا له حقیقت ورکول دا مناسب نه دی انسان سره. ویښته د انسان په هر ځای کې پراته وي، قرآن پاکونو کې ملاویږي، کتابونو کې ملاویږي، د الله په کور بیت الله کې پراته وي. ځکه عموما تاسو کتلی وي څوک تلاوت کوي، ګیره کې ګوتې وي او دغه رنګې سر کې ګوتې وي، ویښته پرېوځي، هر ځای کې موجود وي. نو دغه رنګې قرآن پاکونو کې کتابونو کې هم ویښته پراته وي. نوي قرآن پاکونو کې هم هغه انسانان جوړوي. اول ته کارخانو کې او کتابخانو کې انسانان ناست، هغوی کې هم ویښته راتلی شي. نو د دې خبرې څه حقیقت نشته. که چا خوب لیدلی هم وي، د خوب مسله دا وي چې څوک خوب وویني هغه پورې د هغه تعبیر خاص وي. بل دا خوب کې هر څوک هم راتلی شي. نو خوب په بل چا باندې لازمول نه دي پکار چې تاسو هم داسې کوئ او خلک ویښته اوبو کې اچوي وسکي. دا خو مختلف جراثیمونه وي، مختلف څیزونه وي، نورې بیمارۍ به ځان ته پیښې کوي. بل دا د خوب تعبیر دا محقق عالم به وباسي. د خوب دپاره او د تعبیر دپاره ډېر علم ضرورت دی چې چا لیدلی وي، څوک یې بیانوي، د هغې شرایط، دې ټولو خبرو ته ضرورت وي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ځل ډېر تږی شوی و او الله ته متوجه شو، بره د اسمان د طرف نه وریځ راله او وریځ کې په یو څو څاڅکي اوبه هم راپرېوتې. دا ډېر تر و تازه شو، ډېر خوشحاله شو. بیا د هغه وریځ نه ورته آواز رالی. دا واقعه غالبا شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلي او هغه وریځې نه چمک او روشنی راله او هغې نه آواز رالی چې زه ستا رب یم، پروردګار یم او ستا دپاره خوشخبري ده، موږ تا نه راضي شو، نن نه بعد تا دپاره هر څه حلال دي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فوراً اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وویل. بیا چې ته خو شیطان یې، ما نور ګمراه کې. بیا د هغې د طرف نه آواز رالو چې تا د خپل علم او فهم په بنیاد باندې موږ نه ځان بچ کو. نو بیا او په داسې ځایونو کې موږ اویا بزرګان ګمراه کړي دي په داسې خبرو باندې. نو بهرحال داسې خبرې نه دي پیلاول پکار چې امت د انتشار سبب ګرځي، د پریشانی سبب ګرځي او توهم پرستی پیدا شي، ویښتو پسې خلک ګرځي او اوبو کې اچوي او هغه اوبه استعمالوي. نور قومونه موږ پورې خندا کوي. لهذا دا خبره که چا لیدلي وي نو نه دي بیانول پکار. خلکو نه بیا مخکې نور نحوستونه او دغه رنګې بدفعالیانې او دا نورې قصې شروع شي. نو دا څیزونه اسلام کې گنجایش د دې خبرو نشته او دا نه دي بیانول پکار. ها قرآن پاک کوم آیت کریمه انسان وای موږ هم دې باندې بیان کړی، موږ هم وظایف ښودلي دي، نو انسان هغه ویلی شي. خو داسې ویښتو پورې، پیازو ټماټرو پورې او دا څیزونه مشهورولو دپاره او ګرانولو دپاره او متوجه کولو دپاره داسې هیلې باندې کتل دا مناسب نه دي. یو بادشاه او یو غلام قصه لیکلې ده بعضو کتابونو دې باره کې چې بیا خلک توهم پرستی شکار شي. یو بادشاه د هغه ذهن کې ده چې کله هم زه د غلام سره میلاو شم ما باندې څه نحوست راځي ماښامه پورې. نو هغه غلام ته ویل چې زما مخې له به سهار وختي نه راځي. یو ځل سهار وختي د هغه مخې ته غلام رالو، نو هغه وله سزا ورکړه، کوړې وله ورکړې.
سل کوړې ولا ورکړي. ویل تا ته ما نه ویلې زما ورځ به اوس بد تېرېږي. ټوله ورځ تېره شوه، اخره کې غلام ماښام رالی. ویل باچا سلامت یو خبره کوم. ویل ګوره تا سار زه وکتلم ستا ټوله ورځ صحیح سلامت تېره شوه، او ما چې ستا مخ وکتلو نو ما ته سل کوړې میلاو شوې. نو زه به ستا دپاره یا منحوس هم یا نه ته زما دپاره منحوس شوې. بادشاه پوه شو چې واقعي دې څیزونو کې نحوست نشته، او د هغې نه توبه وویسته چې آینده به زه داسې نه کوم. شیخ سعدي رحمت الله علیه وایي یو ځل یو سړي باغ و، هغې به وده نه کوله. نو د هغه خر مړ شو، یا خر یې مړ کو حلال کو، د هغه سر یې هغه باغ کې ځوړند کو. چا دې تپوس وکړو چې دا ولې؟ ویل دا د بدنظرۍ نه د بچ کېدلو دپاره مې دا ځوړند کړی دی. نو هغه کس ورته وویل چې بدنظري د خر د دې سر د وجې نه به دا باغ د بدنظرۍ نه څنګه بچ شي؟ دې سر خو دا خر هم د بدنظرۍ نه بچ نه کو، ځان یې د مرګ نه بچ نه کو، نو باغ به څه بچ کی؟ بهرحال توهم پرستی او داسې خبرو ستا په اسلام کې ځای او ګنجایش نشته، او خلکو کې کشمکش پریشانی نه دي سیوا کول پکار. که څوک بیمار وي علاج کول پکار دي، که قرآني علاج وي، که ډاکټري علاج وي، که ساینسي علاج وي، خو داسې خبرې نه دي پیلاول پکار.